أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. مخیاتونو کی زکریا علیہ السلام د دعا هم تذکره وا چې هغه دعا کړو د الله نه غوښتله د بل چا نه موږ ته هم دا درس او ترغیب راکوي دا طریقه موږ ته ښیي چې تاسو به ضرورت شي نو تاسو به څه کوئ لکه څنګه چې زکریا علیه السلام دعا کړو د الله نه غوښتل وا الله ولا زوی ورکو نو تاسو هم د الله نه غواړئ د بل چا نه مه غواړئ ځکه بل چا په لاس کې اولاد ورکول نشتی دا اختیارات د الله دي الله رب العزت د طرف نه د قبولیت د دعا خبره وشوه زیره ولا ورکړی شو چې ستا زوی به کیږي او نوم به یحیی دا نوم دا ولا د پیدایش نه مخکې ایښودی شوی دی او دا داسې نوم دی چې وروستو صورت مریم کې به راځي لم نجعل له من قبل السمیه چې د همنام موږ تر اوسه پورې څوک په دې نوم کې نه دی ګرځولی دی یحیی دی نو مخکې د چا چاته یحیی نوم نه دی تیر شوی دی به تصدیق کوونکې د کلمې د توحید د حکم د الله د مسلې د توحید یا د عیسی علیہ السلام تصدیق بکئی پخپلا کریم شریف سید سردار پاک باز نبی دا بئی صالحانو کی زکریا علیہ السلام بیا دعا کوله د دې چې مالا س نخ راته نخو ته مخ دې شو هغه دا سوال مو کړو چې الله څنګه وکیږي نه الله رب العزت د طرف نو ته ویل شو چې د قشانت تبې د قشانت وستا خزي هم دقه خزوي بل واده ته ضرورت نه عمر اگر چې استاهم زیات شوه دی داغیم زیات شوه دی وز قادرم په دې باندې چې تاسو لا زوی درکم تاسو جولې ډک کم نو الله هم اقا شانتی وکړه زکریا علیہ السلام د علامت او د نخې تذکره کوله چې ماته نخه وخی چې کله به کېږي د هغې نخه ورته وښودی شوه چې ته به خبرې نه کوې یا خبرې به نشي کولی 3 ورځې مګر په اشاره به خبرې کې دغه علامت یې هم هغه شانتې وشوه هغه وخت راغی زکریا علیہ السلام خبرې بندې کړې یا بندې شوې او د خپل رب ذکر کاو تسبیح ویلا رب یاداو سبا بیگا زوی پیدا شو هغه بیا لویم شو بیا هغه تم حکم راغی لکه صورت مریم کی برازی یا یحیی خذ الکتاب بقوه یحیی علیہ السلام ته ویل شو چې دا کتاب مضبوطی سرونی صاحب په دې باندې عمل کوه د خلکو ته رسوه پیغمبر خلکو ته خبر رسوله د پیغمبرۍ چې کوم کار دی هغه کار یې کو دلته کې د زکریا علیہ السلام دا واقعه خو په
ترتیب کې په ضمن کې راتلا چې زکریا علیہ السلام کفالت کړو د مریم بیا د مریم زوی پیدا شو چې عیسی علیہ السلام دا مخکې نه دا خبره په تسلسل سره را روانه ده نو دلته کې بیا د مریم تذکره کوي او د مریم د کفالت تذکره کوي چې د کفالت چې زکریا علیہ السلام کاو نو څنګه کاو او بیا وروستو د عیسی علیہ السلام د پیدائش تذکره هم کوي عیسی علیہ السلام پیدا شو عیسی علیہ السلام داسې یو پیغمبر و چې په ډوکوالي کې هم خبرې کولې او په پوخ عمر کې به هم خبرې کوي د هغې خبره دا راځي به د مریم نه الله عیسی علیہ السلام پیدا کو د هغې خبره هم راځي چې دا خو بې پلاره پیدا دی د هغې خبره هم راځي چې دا الله رب العزت قادر دی دغسې کوي لیکن د دې زمانې په کې اوسره داسې وایي چې نه مریم له چې الله زوی ورکړی او مال هم دغسې زوی راکړلی نو دغه خبره به غلطه وي دروغ به وي ځکه چې تر اوسه پورې دغسې نورو ځایونو کې دا واقعات نه دي راغلي دغه شوی دی او الله هغه ګویا کړلی او هغه له کتاب ورکړلی او بیا وروستو زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه تصدیق کړلی نو یقینا چې هغه پیغمبر و دا خبره رښتونې ده د عیسی علیہ السلام د بعضې کارونو تذکره کوي چې هغه بعضې کارونه کول نو هغه خلک وایي ده مړي ژوندي کول نو دا خو د الله کار دی مړي ژوندي کول خو ورپسې هغه څه وایي باذن الله مادرزاد ړانده جوړول نو هلته کې وایي باذن الله باذن الله باذن الله دا خبره کوي هغه چې خبره کوي نو الله طرف ته منسوب کوي او بیا د عیسی علیہ السلام هغه دعوت خبره هم کوي چې ان الله ربي و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم او بیا ګوره د عیسی علیہ السلام عجزتا چې عیسی علیہ السلام پسې خلق راجمع شو او د وجلو تذکره شروع بندوبست شروع کو نو الہ هغه نه وجل کیږي الہ همری نه او دلته کې د عیسی علیہ السلام د مرګ بندوبست شروع شو او شو وسو ارستو راضی با الله رب العزت بچ کو یو طرف ته يهوديان دي وي موږ وجنو بل طرف ته الله دې الله وي زه بچ کوم نو خبره ده چاو شو الله وي زه بچ کوم نو هغه شانتي وکړه نو څنګه بچ کو دا غي تذکرہ یا رستو روکو کی برازي وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ او کله چې وی ملائکو اے مریم ان الله اصطفاك یقینا الله ورکړې ته الله ته ورکړې ته پاک کړې وطهرك ته ورکړې د خدمت د بیت المقدس لپاره بیت المقدس ته یا بیت المقدس ته دواړه ویل کی دانګي وطهرك ته پاک کړې د دنیا د ریبنا من ریب الدنیا د دنیا د ریبنا د دنیا د شکنا خلک لګیا دي په شکونو کې اخته دي څوک سوی او څوک سوی الله مریم علیه السلام پاک کړه د خلکو د شکو او شبهاتونه ولې رستو خبر راځي عیسی علیه السلام خبر وکړه وان الله ربي وربكم فاعبدوه او عیسی علیه السلام دا وی انی عبد الله آتانی الکتاب کله وی په دوی مورز باندې وی اول ورځ باندې په دوی مورز باندې یو سره دا وړو کې دا څه خبرې کوي نو دا سو کی هلته کې هغه دا خبره کوي چې انی عبد الله آتانی الکتاب الله مال کتاب را کوي وجعلنی نبی ازي ګرځولم پیغمبر وجعلنی مبارکا زیب ډیر خیر والا ګرځولم اينما كنت کم ځای چې امزه واوصاني بالصلاه والزکات ما دمت حيا او ما ته وصیت حکم کړل یا حکم بکئی
د مانځه او د روژې وغیره څو پورې چې زه ژوندی یم، د زکات څو پورې زه ژوندی یم، نو دا کارونه به کوم. هلته کې د عیسی علیه السلام په ژبه باندې د مریم علیه السلام پاکی بیان شوه. خلکو ومنله چې آو دا پاکه ده. نو الله وایي وإذ قالت الملائکة یا مریم، کله چې وی ملائکو اے مریم یقینا الله غوره کړې ته، وطهرک او پاکه کړې ته، واصطفاک غوره کړې ته علی نساء العالمین، په ښځو د عالم، د ټول عالم په ښځو باندې غوره. څوک ده؟ نو دې کې بیا اختلاف دی. څوک وایي په ټول د ټولو نه غوره مریم ده، څوک وایي حوا ده، څوک پکې وایي آسیه ده، څوک پکې وایي خدیجه رضی الله تعالی عنها ده، څوک وایي عائشه رضی الله تعالی عنها ده، څوک وایي فاطمه رضی الله تعالی عنها ده. دا ټولې پاکې ښځې دي. په دې کې د ټول نه بهتر کومه یوه ده؟ نو دې باره کې اختلافات دي. دا ټولې کومې چې ما نومونه واخیستل دا ټول غوره خلک دي. عام انسانان سړي هغې ته د هغې درجې ته نشي رسېدی. عام انسانان دا داسې خلک دي. واصطفاک علی نساء العالمین، غوره کړې ته، چون کړې ته په ښځو د عالم باندې، په پیدایش د عیسی علیه السلام ستانه، چې عیسی علیه السلام بستانه پیدا کیږي، په دې دپاره الله ته غوره کړې، ته یې چون کړې، ستا انتخاب یې کړلی. دلته خلک لګیا دي نو الیکشن کوي، نو څوک سلیکشن کوي پکې ناقص وي. دلته کې الله رب العزت هغه منتخب کړل. په دې کې د بل چا اختیار نشته، دې کې به نور خلک به راځي او دا به سوی ووټونه به کېږي او الیکشن به کېږي او بیا به سلیکټ کېږي. نه، دا الله رب العزت په خپله مایه کړلي. الله ته پته ده. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تابعداری کوه د الله د خپل رب، واسجدی او سجده کوه الله ته، ورکعی او رکوع کوه مع الراکعین، سره د رکوع کوونکو نه. سجده کوه، رکوع کوه. بعضې خلک پکې وایي رکوع پکې نه وه، دې خلکو به رکوع نه کوله ځکه پکې وایي. بعضې وایي د مخکیني منځونو کې رکوع پکې نه وه، نه دې کې شته پکې واسجدي ورکعي وایي. رکوع پکې وه که څوک نه کوي یا جدا خبره ده. مریم ته حکم دا دی اقنتی او تابعداري کوه د خپل رب، واسجدي او سجده کوه الله ته، ورکعي او رکوع کوه مع الراکعین، رکوع کوونکو سره. یا څوک وایي ورکعي معنی یصلي مع المصلین، منځ کوه د منځ ګزارو سره. نور منځ ګزار دی منځونه کوي نو ته منځ کوه. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، دا د غیب د خبرونه او چې موږ وحی کولت کو تا ته. دې ځای کې صداقت د رسول باندې او نفي د علم غیب باندې خبره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم غیب دان نه دی. ولې ځکه الله وایي نوحیه الیک، موږ تا ته وحی کوو. اسباب د علم د مخلوق درې دي، نیو پکې وحیم ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی کیږي. نو پته دا ولګېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غیب دان نه دی، عالم الغیب نه دی. هغه ته وحی کولی کیږي، د وحی په ذریعه باندې هغه له علم ورکولی کیږي، هغه ته ښودنه کیږي. بل صداقت د رسول الله وایي موږ تعالی خبر درکو، موږ تعالی خبر درکو دا دومره خبرې چې تا وکړې دا د کوم ځای نه وکړې، دا موږ تا ته ووایې، تا ته دې پته نه وه. مطلب تم رښتونه پیغمبر یې. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، او نه وې ته د دې سره کله چې غورځول دي خپل قلمونه، ایهم یکفل مریم، چې کم یو کفالت بکې د مریم علیه السلام. وما كنت لديهم ته نه وې کله چې غورځول دي خپل قلمونه، خپل خسن یې غورځول، خسنه یې کاو، قرآن اندازي کوله. کله کله دا قرآن اندازي دې پاره کې چې خلکو تسلی وشي.
بعضې خبرې داسې چې هغه د شریعت پرو باندې د هغې نه منع نه وي، لیکن بعضې خلک د یو شي نه بل شی جوړ کړي. زه خسنې به وکړو، وایي چې دا کار وکړو که ونه کړو، نو دا خسنې دا دې لپاره نه دی، خسنې دی چې ویې کړو که ویې نه کړو. نه، کار دی یو شی دی، څوک یې وکړي نو یو سړی منتخب کړي ولا په انتخاب باندې وشي، د خلکو په رای باندې وشي، جدا خبره ده. که دغه شان نه وي نو خسنې وشي، یو پکې منتخب شي، او که داسې موارث نه شوه. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، دا د غیب د خبرونه دي چې وحی کوو موږ تا ته. وما كنت لدیهم، کله نه وې ته د دې سره اذ یلقون اقلامهم، کله چې غورځول دي خپل قلمونه، ایهم یکفل مریم، چې کوم یو به کفالت کوي د مریم. د مریم کفالت به څوک کوي؟ وما كنت لدیهم، نه وې ته د دې سره اذ یختصمون، کله چې دا بحث چېړو، کله چې دا جګړه کوله، څو وایي زه به کوم، بل وایي زه به کوم، بل وایي زه به کوم. اختلاف راځي. اختلاف ختمولو دپاره ښه طریقه دغه ده چې یا خو یو مشر فیصله وکړي، او یا داسې چې خسنې به وشي او ځه، ځکه چې مباح کار دی، جایز دی د ټول دپاره، هر یو چې کوي کولی شي، خو یو وله انتخاب وله وشي. بعضې خلک چې په ګڼه کې پاتې شي نو دغسې پاتې شي. خلک خبره کوي ورندار وای د لیور په تمه شوه د وټه ووته وي، نه هېڅ ونه شو، پاتې شو، خبره ورانه شي. بیا په ګڼو کې بیا انتخاب پکاري، یو تن ته ذمواري حواله کول پکاري، د دې ذموار بتئ. نو ذمواري حواله شوه په څه باندې؟ په خسنې باندې. نو کې مخکې ویلو فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. زکریا علیہ السلام داغه کفالت کو. دلته کې موي دی دغه خسنې چې کاو نو خسنې راوخته د زکریا علیہ السلام طریقې ارسه شو، دوی وبوته غرزول خسنې قلمونه بار طریقه باندې چی اذ یلقون اقلامهم ایوم یکفل مریم ما كنت لدیهم اذ یختصمون. نه ته دې سره کله چې دا باس چېړو، دی چې کله دا باس کاو، دا باس چېړو، دا خبرې کولې، ته به هغه وخت کې نه وې، او دا هغه ځای نه واخله دې وخته پورې دا خبرې تا پوره حال بیان کو. کم ځای نه بیان کو؟ تاسو ته د غیب علم خو نشتی، دا موږ ته ویلي که نه، ته رښتونی پیغمبر یې. اذ قالت الملائکة یا مریم، خبر اوس شروع کړي د عیسی علیہ السلام خبر شروع کړي. اذ قالت الملائکة، کله چې ملائکو یا مریم، اے مریم، ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم، یقین الله زیره درکې تعالی بکلمة منه، بکلمة منه په یو کلمه د الله د طرفنا، په یو حکم د الله د طرفنا، یا په کلمه د کن چې پیدا کیږي د الله د طرفنا، اسمه المسیح، نوم به د هغه مسیحي، مسیح عیسی ابن مریم بی. مسیح معنی سردار، مشر، یا مسیح په معنی د ساح یسوح نو وی واخلې نو دې ته وی ګرځیدون کې پزمکه کې، ساح یسوح فی الارض، ګرځي او پزمکه کې به ګرځي. یو مسیح دی عیسی علیہ السلام، او یو مسیح راضی بل ذکر دجال په صفت کې راضی مسیح دجال. نو مسیح دام دی، مسیح اغم دی، نو دې کې بعضی صفتونه خو یو شان کې دي شي، لیکن یو مسیح دا په معنا د مصدر مبني للفاعل ایو مبني للمفعول. دا اسم فاعل په معنا باندې مطلب به دا چې د
چکر لګون کې دی یا مسیح بمانا مسح کون کې دی او الته کې هغه بل د پاره چې راځي هغه ممسوح دی ممسوح معنا مسح کړی شوی دجال دی نو د دجال شکل مسح دی سترګې راوتی دا بد شکل دی ناغه ته مسیح په دغه معنا باندې وای مسیح په معنا د ممسوح باندې او دلته کې مسیح په معنا د ماسح باندې اسم المسیح نوم بداغا مسیح عیسی ابن مریمی دا به سرداری دا به مشری دا به قابل احترام دیو مسح کون کئی دیو گرزیدون کئی پزمکہ کی عیسی ابن مریم بھئی نسبت کی گی دا عیسی علیہ السلام مور طرف تا ولی پلاری نو کنا بعض خلق به راشي و د قیامت پر ورځ باندې هم د مور په نوم به आवाज کول کیږي غلط وي حدیث صفا کې راځي چې د پلار په نوم باندې आवाज کول کیږي دی به بیا دلایل پیش کړي عیسی علیہ السلام وای داغه پلار نو دی وجنا هغه ته د مور په نوم باندې आवाज کول کیږي نو داغه د وجنه په ټولو انسانانو ته د مور په نوم باندې کیږي وای غلط مو وایا دا وته د اوسنی کوم چې د بهر ملک امریکا دا برطانیه د سری الته کې هغه د مور نوم لیکي ولې پلار نه معلوم پلار معلوم نه دلته کې پلار شته نه نو هغه چا شجر نسب د سره روشته په دغه بهر ملکونو کې نو आवाज چې کولې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو خپل نمونږ د خېستن نمونږ دی نو خنوم چې کې دي سبا قیامت کې د پلار په نوم باندې आवाज کولې کې پلان کې د پلان کې زوی د आवाज وکولې کې نو چې نوم خېستې نو خې کنه نه دلته زموږ خلک نوم کې دي نو غلط نوم کې نو بازي نوم مکه خلکو یې خودل با وسم خلک بل تب روان دي چرته بهر ملک پاتشي آل دغه چې د سنوم اورېدلې نو هغه معنا باندې پوي یو کنه پوي خوانم کیږي سو یو سنوم دي سو بل سګي هغه کم چې قران او سنت کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم نمونه غوړه کړلی کم چې صحابو نمونه دي تابعین نمونه دي هغه نمونه کې ده کنه خسته نمونه کې پیغمبرانو نمونه دي هغه کې ده وجیان فی الدنیا مخرج به دې په دنیا کې ول اخرت په آخرت کې او من المقربین او یبد مقربینون الله ته مقرب دي ولې پیغمبر دې هر پیغمبر مقرب دي الله ته نو وجیان فی الدنیا والآخرة ومن المقربین ويكلم الناس في المهد وكهلا خبر بکې د خلکو سره پغېږي کې دغه په حالت کې د څنګه په حالت کې وکانه نو په پوخ عمر کې ومن الصالحین او یبد صالحانونا دلته دا وټه کې بغیرہ کهلن راضی په پوخ عمر کې غار سره خبرې کوي پدې کې د عیسی علی السلام څه کمال شته چې عیسی علی السلام هغه په پوخ عمر کې خبرې کوي نه پدې کې دا کمال نشتی او هر یو سره خبرې کې پوخ عمر کې مطلب دا دی ټکی کې الله اشاره کوي دې طرف ته چې دا يهوديان چې وای موږ عیسی علی السلام وجلې موږ هغه قتل کړل موږ هغه په سولې کړل نو دا دروغ وای ټکی نه دا معلومي ولې عیسی علی السلام الله خې جوړل اسمان ته داخله ورپسې شو د درې کالو په عمر کې چې موږ دې وجنو قتل کوي پانسی کوي نو يهوديانو کې په عیسایانو کې مصداس خلق دي چې هغه عیسی علی السلام وجلې شوی دی او بیا ژوند دی شوی دی او بیا اسمان ته خطر لې سو به دا عقیده چا بعضی وای نه وجلې شوی دی هغه زموږ د ټول د پاره قرباني ورکړل وای هغه
پانسی شو داغه په وجه باندې موږ ټول وبخلې شوې. مختلف خلق دي هر زمانه کې دي خلک مختلف خلی مختلف خبري نو دا مختلف خبرې دي مختلف جماعتونه مختلف ډلې دي. ويكلم الناس في المهد وكهلا نو په دې ځکه 30 کالو په عمر کې الله رب العزت هغه وخې جاو نو هغه په عمر ته نو رسیدلې. یو سړی دا وایي چې هغه وجلې شوی دی نو دې به دې ټکي نه انکار کوي اټګه نه مونږ نو يكلم الناس في المهد وكهلا خبرې وکي د خلکو سره په دغه کې په حالت کې مو په عمر کې ومن الصالحين نو خبر داسي عیسی علیہ السلام برا کوزیږي قران کریم کې رسول اور پسې راځي اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي زه اوچتوما ژوندې دی اوچتوم. رسول سورۃ النساء کې هم راځي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه بل رفعه الله الیه بلکې الله اوچت کړل ژوندې اوچت کړل. نو حدیث کې راغله ينزل فيكم عيسى ابن مريم عيسى عليه السلام په اخر کې راکوزيږي. نو درې کالو په عمر کې چا وخته هغه عمر الته کې وس نور نه تیریږي اپ زما سٹاپ دے عمر سٹاپ دے کارونه کیږي لیکن عمر ورپسې حسابيږي نه ولې الته ورځ شپه نشته نو کوم ځای چې ورځ شپه نه نو سې حساب پسې کې عمر ته حواله وې چاله ورځ شپه خوې کړه نو هغه چې په کوم ځای کې دی نو الته ورځ شپه نشتی ورځ شپه ودل دې کته دي کوم ځای چې نور دیس په مې دا ستوري دي دا بدلیږي را بدلیږي راوړي ورځ جوړیږي شپه جوړیږي. نو د عیسی علیہ السلام عمر په دقه 3 کال باندې سٹاپ ته بیا چې کله دنیا ته واپس راشي نو بیا به ورځ او شپه بیا شروع شي ګر نو بیا به په عمر ته ورسی نو بیا به خلکو سره خبرې کوي. نو آل دغه د هغه خلکو په عقیده باندې يهوديان دي یا بعضی نصرانيان داغي په عقیده باندې رد کوي تاسو چې وایي نو غلط وایي. عیسی علیہ السلام په پوخ عمر کې خبرې کوي يكلم الناس في المهد وكهلا خبرې وکي د خلکو سره په غیږه کې دغه په حالت کې دا زنګو په حالت کې وکاله نو په پوخ عمر کې ومن الصالحين يبد صالحاننا قالت رب ان يكون لي ولد نو مریم وی رب ان يكون لي ولد یا الله څنګه به زما پاره بچي زما زوی بسنګ کی ولم يمسسني بشر حالات چې نه رسیدله ما ته ایسو بشر ما ته نه رسیدله ما خو نکاح نه کړه سورۃ مریم کې بسی وی لم يمسسني بشر ولم اكو بغيا نما نکاح کړل او نه بدکارم اولاد چې کیږي نو په دې دوه طریقو باندې کیږي نو دا دواړه طریقې زمانشتي نو زما بچي بسنګ کی قال كذلك جبريل عليه السلام ته دغه رنگ به ته الله يخلق ما يشاء الله پیدا کوي څه جوړواړي اذا قضى امرا کله چې په سلو کې دی او کار فین ما یقول لو كن فيكون و یا غته چې وشنا وشي الله رب العزت چې کوم سغواړي آی کې دې ته ضرورت نه چې دې به دومره وخت تیریږي نه الله چې او واړي وای کون فیکون نو کون فیکون کې په ویلو کې به وخت تیریږي لیکن الله په کار کې وخت نه تیری الله بارکه بل ځکه وای فعال لما يريد الله کون کې دې چې واړي دا الله د اراده نوم وای وجود ده ويعلمه الكتاب والحکمه او تعلیم بور کې دی له کتاب او د سنت والتوراۃ والانجیل التوراۃ او د انجیل ورسولا الى بني اسرائيل آیات کو دے بیا تو زمانه بسکو وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ
کله چې وی ملائکو اے مریم یقینا الله غوړه کړي ته الله چون کړي ته او طاهر کې او پاک کړي ته او استفا کې او چون کړي ته غوړه کړي ته اعلی نساء العالمین په خزو د عالم باندې یا مریم اقنتی لربک اے مریم تابعداری کو د خپل رب وسجدی او سجده کو الله تا ور کوي رکوع کو مار راګین رکوع کو انکو سرا ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک دا د غیب د خبرونه چې وਹੀ کوله موږ وਹੀ کو موږ تا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم نو کته د دې سرا کله چې دی غرزول خپل قلمونه ايهم يكفل مریم چې کوم یو کفارت کې د مریم وما كنت لديهم اذ يقتسمون نو ته د دې سرا کله چې دی د باس چېړو اذ قالت الملائکه یا مریم کله چې وی ملائکو اے مریم یقینا الله یبشرک زیر درکې تعالی بکلمت منو په کلمې د الله طرفنا د الله طرفنا دا یو کلمه به دا یو حکمی اسمه المسیح نم بناغه مسیح عیسی ابن مریمی وجیها فی دنیا مخورز وی په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې من المقربین او یبد مقربیننا ويكلم الناس في المهد وكهلا خبر وکي د خلق سره په پوخ په غيګه کې او په پوخ مرګي او من الصالحين او يبد الصالحاننا قالت ربي انا يكون لي ولد مریم وې څنګه کې دې چې ما لپاره بچي ولم يمسسني بشر هدا دې چې نه رسیدلې ما ته هیڅ بشر قال كذلك الله وی وتا جبريل السلام ته ملک وته وی کذالک دارنګ به تو الله یخلق ما یشاء الله پیدا کی څه چوغاړي ذا قضا امرن کله چې فیصلو کې یو کار فین ما یقول کن فیکون و هغه چې وشنا وشي الله رب عزت مولا قران رسول الله باندې کول توفیق راکړي